حاضرین مسلمانان ورونو یو واره بیا ستاسو په د علاقو د کلي فضل آباد کې د ګڼو شمیرو ماشومانو ختمونه دي او ګڼ شمیر حافظان جوړ شوي دي د په مدرسه انوار القرآن فضل آباد تخبه دا د محترم رور جناب قاری احسان الله صاحب حفظه الله محنت ته داغه خواری دا او دا الله فضل ده هر کال بشمیره حافظان جوړیږي او په دغه مدرسه کې د قرآن خدمت کیږي زمانه مخکې زما ډیر ګران قدر او ډیر محترم رور شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب حفظه الله د قرآن شریف متعلق د ډېرې ښکلې مدللې خبرې وکړې ترغیب یې درکړه د قرآن د تلاوت وروڼو زه هم درته یو څو ضروري خبرې کوم قرآن شریف د الله کلام خبرې دي او زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر عظیمه معجزه ده چا هم چې د قرآن شریف سره خپل نسبت او تعلق جوړ کړی دی هغه له خدای برکت ورکړی او چا هم چې د قرآن شریف په اخلاص باندې خدمت کړی دی هغه سره الله مدد کړی دی قاری صاحب قاری احسان الله صاحب دغه ځای په یو راکوټې غوندې جومات کې د قرآن خدمت کوي ګورئ داسې څه لویه مدرسه آبادی بلډینګ نشته پټینی جومات دی جذبه پکې دی اخلاص پکې دی نو الله مدد کوي دا دومره سپینو پټکو والا خشته ګلونه چې تاسو مخامخ وینئ دا ټول څونه دي 23 بچي هغوی د قرآن نه فارغ شو 30 بچي دا په غټه مدرسه کې هم ګورې نه فارغېږي دا د دې اخلاص دی چې نن دې بچو ته الله پاک په جمع او په زړه کې قرآن شریف ورکلک کړ زموږ سټوډنټان او طالب علمان د سکول او کالج نه اکثر فارغ شي غاړه کې ورته میلونه اچوي هارونه ورته اچوي پی ایچ ډي وکړي ډاکټر جوړ شي انجینیر جوړ شي یونیورسټۍ کې یو تقریب جوړ شي کله ورته ګورنر صاحب او وزیران هم راغواړي او غاړه کې ورته یو مخصوص قسم امیل ورواچي میډل ورته وایي بل شی ورته وایي بل شی او څوک هارونه اچوي یقینا د خوشحالۍ خبره ده چې زما زوی کامیاب شي او ډګري واخیسته او بیا د مدرسې انتظامیې یعنی مدرسه د دنیا چې سکول کالج ورته وایي یونیورسټي ورته وایي هغوی ورته امیل ورواچه لیکن زمارونو نن دغه بچو ته قاری احسان الله صاحب او د هغه ملګرو یو بل شان امیل اچولی نن یې د دې بچو زړه ته د قرآن هار اچولی دی د دې بچو سینه کې نن د قرآن امیل اچولی دی په خدای دا ټول هارونه او میډلونه یو ځای کا د قرآن شریف د دې هار مقابله دا نشي کولی دا زمونږ د علماء اخلاص دی علما زمونږ د سر تاجونه دي قسم دی قسم درته خورم چې زما په زړه کې د علماء ډېر قدر دی د حافظ قدر دی او د قاري قدر دی د قرآن د مخه چې دا خلک د قرآن او د پیغمبر د سنتو خدمت کوي او چې چا هم لږ اخلاص کړی دی هغه له خدای پاک بهتری ورکړی ده هغه له خدای مقام ورکړی دی هغه له خدای قبولیت ورکړی دی او چې چا کې اخلاص نه دی راغلی هغه بیا د غټ عالم وی دکان ایستری څوک رومالونه خرڅوي څوک ګیسونه ډکوي څوک کترونه خرڅوي څوک تسبیح خرڅوي ټیک ده زه دا نه وایم هم یو تجارت دی ښه خبره ده لیکن د علم خدمت پاتې شو زمانو اخلاص خشه الله مونږ ته قرآن شریف کې ټولو ته اعلان کړی دی حتی مسلمان کافر دواړو ته وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء
دا طالبان پہ پوئیگی حسر دے پکے کہ صرف اللہ کے لیے بنو، اللہ کے لیے بنو. کافر ہے ایمان لاؤ منافق جیسا نہیں. مومن ہے عبادت کرو صرف اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. حنفا یوم خزی مسلمان. طالبان وی چی دا باطل نمائلی حق تا ز طالبان اتویم یوم خزی مسلمان. دو پڑی قنا دیو اللہ شیک اللہ کے ہو جاؤ. بس دا اخلاص چی پچا کے راغی زما قسم پا خودے دنیام بہتر و خیرتم بہتر. محتمم کی دے اخلاصی میارے گا اللہ با مدد گئی. مدرس کی دے اخلاصی فکر مکوا اللہ بستان خیر خوری. طالب کی دے اخلاصی فکر نکے اللہ بستا پزلکی دا دین و دا قرآن رنا چاہی. او چے سوک دا مدرسے سر امداد کئی اخلاص دان کے پیدا کا ورکو مدرسے لپیسے تابلا دا جیب نی رستے چے اللہ بیتالا دا خب بدل بندو بس کری. نیت دقو کے چے زخپل رب رازی کم باس، زخپل رب خوشحالا کم باس. او شکر الحمدللہ مایوسی نہ پکار زمارون. تاسو مخلصین یہ تاچہ سمرا ماتا ناس یہ تاسو کے اخلاص سے کہ اخلاص جذبہ در کے نوا نونن بتاسو پل دکان کے ناس ہے پل تجارت بم کاؤ پل غم خادی بم کولا لیکن خدای واچول دادا اللہ نعمت تستاسو پڑھ کے واچول چی دا قاری سام اللہ سے پا مدرسان وار القرآن کے نن دا بچو ختمون دی لار بچو دے بچو سر بیو پوٹے زان شرک کو دا دی پا دے مجلس کے وکین واہ واہ دا سمامولی مجلس نہ دے دے بچو چی دا کم ختمون کری دی تا پوستے ہو کہ نو یو الحمدللہ یو آیت پا شلگونو کارا تدوی ویلے دے. نو نن دا سلگونو ختمونو پا مجلس کے نن تاسو ناسیے. دستاسو لکے اللہ چولے دستاسو اخلاص تی. دا اکثر ویم پا غٹو غٹو جلسو کے زمون بائی دوستان زمون دا عوام لگ مایوسا کے مایوسا کوئے. محتمم یو خدمت کئی مدرس بل خدمت کئی او دا عوام بل خدمت کئی. دی عوامو که زمون سرمینہ نوے او زمون دا مدرسو امدادے نکولے زمون مدرسے نشو چلولے. دا دوستان دیرا چا دا وصب 15 روپے کی گی دا چا دا وصب زر کی گی دا چا دا وصب لسمر لے پلاٹ کی گی او مدرسے لبور کی دا چا غریب دا وصب نکی گی مجبورول ندی پکا. تاسو کا مدرسو سر امداد نکولے تاسو کا مدرسو سر مینہ نکولے نو زمون مدرسے نچلے دے. اخلاص. یو زنانا ما تا ٹیلیفونو کو اللہ کہ یو کس دو بلگی نا یو زنانا ما تا ٹیلیفونو کڑی رمو دا مخ کے ما تا مولی صاحب ستا بیان میں وارے او زب بچی باندے علم کول غوانا سونا خرچہ با پی رازی آغی دا خیالو چی پرائیویٹ سکول کی بچے داخلے خو خرچہ رازی نو پا دی بچی با دما سونا خرچہ رازی. ما تاوی مولی صاحب زخو کنڈیم خاون میں مردے او بچی میں ٹول یتیمانان دی کور میں مخپل نشتا پا پردی کور کے اسے گا او پا پردو کورونو کی خدمت کوم زا چالا لوخین دل چالا جامین دل خدمت کوم او دی بچو لرولما زما پا دی بچی بسونا خرچہ رازی چی دا پا دی خپل بچی لکوم ماوی خور یو روپے خرچہ مدن پی نرازی او جالا لے گوارے وی سنگا با پی نرازی میں سنگا با پی نرازی خود نا برازی کرنا روپے بام نرازی بچے رو لے گا مدرسے تا کہ ارے مدرسے تے لے گے زا محتممان پی جانم زبا تا ٹیلیفونو کم چی کم آرتا نزدے مدرسی آغا محتمم بے لکا دا بچی در لو سادی یو روپے با دے نا بے ایڈمیشن فیسی او نا بے ٹیوشن فیسی یو روپے با تے نال ٹھیک تا زمان بعد مدرسے دا سے معمولی غندے فیسو نالی ضرورت کی داوی ذریعہ مدنی تنخواگانی دی دا بجلے بلی بل 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 ام پستا پا بچوئے واپس لگئے لیکن معمولی غندے اخلی پوٹے غندے
او ډیر مدرسې دا فیس اړو اثر نه اخلیم نه مې بالکل 1 روپۍ فیس پستا د بچی نه دی کتاب به مدرسه ورکوي بجلی تنظیم به ولا مدرسه کوي د کارپټ او د درې تنظیم به ورته مدرسه کوي په ژمي کې د ګرم او په اوړي کې د یخو به تنظیم به ورته مدرسه کوي او چې بجلی نه نو مدرسه به ورته سولر لګوي لکه قاري صاحب چې لګولی ستا بچي ته به په شواروس کې 1 منټ هم داسې نه چې بجلی نشته د رڼا هر څه تنظیم او ما ستا د بچي به یو جوړه 2 جامې لګي که نه په کال کې دا به وله زه بندوبست بچاو کوم او که بچی دی کور ته د جمعې په ورځ درځي 100-200 کرۍ به یې لګي یاره مې دا به ورته زه د خپله طرف نه په جیب کې اچوم تکړه شه په دې بچي د علم وکړه هغې داسې د خوشحالۍ نه وجړل مې بالکل اوس د دې مور په زړه کې خو دا هم راتلی شي چې دې بچی چې د مصریانو سره کم او ماله له 100 روپۍ وګټي یا یو ګاډی ولا والم چې بچی د ټماټر پیاز اوږه خرڅوه ماله به له 100 روپۍ ګټي لیکن دا مخلصه مور د مخلصه مور ما ته ویل زه به وله خواري مزدوري کوم خو چې د ما د بچي نه خدای علیم جوړ کړي اوس سخت کار د علوم حقاني دستاربندي وه یو 2 شپې غالبا مخکې ما ته یو زنانه ټیلیفون وکړ او داسې وجړل یقین وکړه د ما د زړه نه د هغې هغه جړه وسم نو دې په ټیلیفون یې ما ته وجړل ما ته مولوي صاحب ستاسو په مدرسه کې زما بچی او دستاربندي به پټکې به تړي چې له ده نه به خدای مولا جوړ کړي دا مولا لفظ یې ما ته مولا به ته جوړ شي ما انشاءالله علم یې کړی ما ته مولوي صاحب ما ته بیا خپل ځانم لکه خپل تعارف یې وکړه چې زه څوک یم مولوي صاحب زه کونډ یم زما دا بچی یتیم ما ته پاتې زما ټول بچی یتیمانان ما په دې بچی ما وی ته به علم کې مدرسو کې مې داخل کړ او یا ته کاله دې بچی په مدرسو کې تاسو سره تیر کړل او ما ته مولوي صاحب ما پردي لوښي انځلي ما پردی جامې وینځلې ما په پردو کورونو کې جارو والی او ما ډوډۍ پیدا کړې ما پردي ماشومان لوبولی دي او د هغې پوزه مې پاکې کړې دي او واړه ماشومان مې خلکو لینځلي دي او ما له 100 روپۍ پیدا کړي دي په دې بچي مې لګولي دې بچي خو ما له ګټه کولی شو ما یې بچې تکړه شي زه به په پردو کورونو کې خدمت کوم زه به مزدوري کوم خو چې تا باندې خدای پاک علم وکړي او ته عالم جوړ شي ویې ژړه وی چې زما د هغه بچي له به مولوي صاحب مولا جوړ شوي که به نه جوړ شوی ما خو 8 کاله له شین که دی بچي سره ما له خو ده له 100 روپۍ ورځ ګټلی شوه ما وی نه زه به خدمتونه کوم خو بچې علم وکړه ده نه به عالم جوړ شوي که نه ما ورته وی که تا ورته دعا کړي د ده نه به خدای غټ عالم جوړوي انشاءالله مې مولوي صاحب په دواګانو مې اړه شین شوی دی بچي له پښمني مې زولی خدای ته چتې کړي دي چې خدای زما د دې بچي نه عالم جوړ کړي مولا به دې جوړ شي ما بالکل دا اخلاص نه دی دا ماشومان بچي چې پلارانو راولېږل او دوی قرآن شریف زده که او حفظ یې وکړه دوی ته خو پته ده چې په دې تنخوا نه میلاوي د اخلاص دا دنیا آباده په دغه ده دا شکر دی الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم د دې عوامو دوستانو نه د هر چا به خپلې ګیلې وي زما نشته زه د دې پاکستان د مسلمان نه د دې ګیر خریلو نه چې دا ګیر یم خری او دا عام مسلمانان دي له دوی نه زما ډېر زیات خوشحاله د هر چا خپل عمل شکر د مولا خبره اوري په جنازه کې تقریر اوري په خبره عمل کوي په سلو کې په یو خو به وکړي چې موږ ورته چندی اواز وکړو چې وسې کېږي 5 روپۍ او که سلي مدرسې له ورکوي چې موږ ورته وایي بچي علم پسې وباسئ علم پسې راوباسئ حفظ پې وکړئ حفظ پې کوي ناظره پې وایي ناظره پې کوي نور د خدای نه څه غواړو دغه زموږ ستاسو چې شریک یو سیسټم یې شریک نو دا ګاډې به چلېږي
دا یوازې په مولا نه چلی. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ استاد او زمونږ شیخ یو ځل مدرسه کې راغی، ما طالبانو نه یو بوډۍ څه غلطي شوې وه او ماسخوتن راغې صاحبه ګاډي کې چا د کوره راوسته. په خدای مې د قسمې والله بالله ما ته اوس هم یاد دی. او طالبانو ته یې بچې زما دا پټکې ستاسو د مخه که طالب نو ما به سبق چاته ښم، ما ته به مولا بیا چا وي، ما ته به شیخ الحدیث چا وي. دا خو طالب په سبق خیم نو ما ته خلک شیخ الحدیث وایي. دقه رنګې زمونږ دا مولاتوب، زمونږ مدرسه، زمونږ دا پټکي زمارونو دا ستاسو د لاسه دي، ستاسو د بچو د لاسه دي. دا ګاډی به مونږ په شریکه چلو، خو نیت به مو سي اخلاص چې صرف او صرف الله راضي کم. بس اخلاص څه ته وایي؟ زه په پښتو کې تاسو پوه کړم. یو سړی شات صفا کوي او د هغې نه هغه موم او ګندونه وباسي، دې ته اخلاص وایي. شات صفا کړي، هغه ګند منطق وغورځوي. غنم دا زنانه پاکوي، بوس موس ګونډې او هغه دانې مانې ته اخوا کړي، دې ته اخلاص وایي. اخلصت العسل، شات مې پاک کړل، ګندونه مې ویستل. دقه رنګې چې کم عمل کې غلط نیت، غلط سوچ، غلط فکر ګونډي مونډي ته وباسه، سوچې کو پاکې کو، الله ته ورولېږه. الله د تعالی کو په خدای قسم حضرت حضور پاک مبارک فرمایي. حضرت داود علیه السلام یو ځل تپوس سوال وکړ الله نه، الله وی هغه تله راته وښایه میزان چې ورته وي د قیامت پر ورځ چې پې وزن کېږي، چې ورته یې وښوله بېهوشه پرېوته. چې هوش کې راغی، یا الله ګوره په دې بېهوشه دی، یا الله دا خو ډېره غټه وه. الله که د اوه اسمانونه او دا ټول ځمکې پکې واچوي په یو پوټي ګوټ کې به ځای شي. پروردګاره دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي؟ وایي پیغمبر ته ګوره. او د داود علیه السلام متعلق حضور پاک فرمایي کان عبد البشر، په ټولو بندګانو کې زیات عبادت گزار او دومره سجدې او جړاګانې کړي دي چې دا ځان له تاریخ دی. لیکن جاړي د الله زمونږ په عمل به څنګه ډکېږي؟ رب العالمین وفرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې هم ډکولی شي چې اخلاص وي پکې. لږ شی دی او پکې اخلاص دی، د هغې وزن مضبوطېږي او وزن یې زیاتېږي. یو موقع کې حضور پاک مبارک په یو سفر کې یو صحابي دی، ډېر نري پیرې اوچ کلاس، د اونې نه یو څانګه پرې کوله او داسې نری پنډی ویره د صحابي، نری نری. نو هوا چلیده نو دی به یې داسې اړقو راړقو، نو صحابه وخندل. نو حضور پاک تپوس وکړ مما تضحکون، څه پورې خاندئ؟ وایي من دقت ساقیه، د الله رسوله د ده د دې نرۍ پنډو د وجې نه خندا راځي. دا دومره نری نری پنډی دی. د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل لهما اسقل فی المیزان من احد، دا دواړه پنډې د قیامت په ورځ په تله کې د احد د غر نه زیاتې درنې دي. ولې؟ سړی مخلص. انور شاه کشمیري وایي بعضې کسان به باقاعده الله تعالی اخلاص به خلکو ته ښیي. مخلص هر کار چې کې الله لپاره. بس دا تاسو ته ما داسې فارموله وښوله، داسې ټوټکه وښوله چې دا عمل به دې په دنیا کې هم قبولي، په آخر کې هم. په دې عمل به دنیا کې هم خدای فایده درکوي، په آخر کې هم. په دې عمل به دله خدای قبولیت درکوي، الله به پرې راضي وي. د پریشانو مصیبتونو آفتونو نه به پرې خدای په حفظ و امان کې ساتي. دا یو زبردسته نسخه ده خلکو دپاره نه. ما یو مقتدي په خوا اوس مړ دی، خدای دې وبخي. زه یو ځل جومات ته تلم، لار کې راته ولاړو. مولوي صاحب وایي بېګاه خو ماله خوب نه راته، بس پاڅېدم او دس مې وکړه او 2 رکعاته نفل مې وکړل تهجد. یاره مولوي صاحب سم خوند یې راکه.
دې تهجدو کې ډېر خوند دی یاره زه خو ډېر زیات داسې خوند دی راکړه ډېر خوند دی راکړه ما یم دقسې که خیر انشاءالله هره شپه پاسه او تهجد کوه نفل کوه په دې الله خوشحالېږي حضور پاک فرمایي بهترین نفل دا د شپې نفل دی ریا پکې نه څوک دنه نه خبرېږي د خپل راحت ته قربان کا الله دپاره الله خوشحاله شو بلو چې راتلم بیا راته لار کې ولاړو یاره مولوي صاحب چې دا تهجد به څو رکاته کوو زه خو بله شپه پاڅېدلم سم خوند دی راکړه بله شپه دا نه چې بېګاله بیا مغه شپه ما دوم کې څلور کې شپږ کې ته خو د زیات ښه معمول د حضور پاک اته رکعات چې بل په لاره هم بیا راته ولاړم یاره مولوي صاحب دا تهجد چې کوو کې به کوم صورتونه وایو یاره جی بله شپه پاڅېدم سم خوند دی راکړه ما چې کوم دی خوښي پکې وایه سړیه اوس چې بله اوس په راتلم بیا راته ولاړم یاره مولوي صاحب یو تپوس کوم چې دا تهجد د دې اصل خپل ټایم کم یو دی یاره ما خو هغه بله شپه سم خوند یې راکړی ما ورته وی باباجي د خدای او د دې زولۍ لحاظ به وکړه چې بیا پانه سي بیا تهجدونه پانه سي قسم در کوم په لاره د نه شوتې یا بله شپه مې کړې دی بله مقه دوه رکاته چې ته خېټه دې خوږېده یا به در باندې دستونه لګېدلي و ځان دې انځلی دی او په تېر کې د نه دوه رکاته چې ته شوي دي اوس مونږ دې په مخه اغېشتې یو دوه مې کړي دی دوه مې کړي دی دوه مې کړي دی دوه مې بله شپه بله شپه بله شپه ورپسې دې په بله شپه بیا نه دي کړی اوس به بیا بله تپوس کوې چې دا به څونه اوږده کوم او څونه به یې لنډي کوم دا به څنګه کوم او مخ به مې کوم طرف ته یو پګناسته به یې کوم په ولا خدای ته به دا څه ریاکاري دې شروع کړی د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مخکې یو سړي خبره کوله وی دا مې دویم حج دی هغه وی زه دواړه دوړه شوم د دې خبرې څه ضرورت دی چې دویم دی دا دې ما ته واوروله دې خلکو ته چې دې نه مې مخکې یو بل هم کړی دی الله دپاره به کار کوي تسبیح بعضې خلک راوباسي سم ښکلې جیب کې پرتي خو چې داسې مونږ وویني زر به یې راوباسي ټقه ټقه او څوک لا وایي یاره جي دا تسبیح به داسې اړم او که داسې به اړم دا مری به مخکې کوم او که دا به وروسته کوم هلکه خدای ته وګوره بې ادبي دې معافي په کټ کې چې سملې که سر دې دې طرف ته او خپې دې خوی او که سر داسې اړې خپې خوا نو قصه او کارخانه یو ځای نه راځي دې خوا سر کې هماغه ځای له به دې قصه پیسه پرته وي او که دې خوې نو قصه به دلته پرته وي نو که داسې اړی او که داسې اړی دا اوس بعضې خلکو دا قصې جوړې کړې یو ما ته وایي نه که نه وایي دا مې دلته نیولي ریا نه کوم دا مې د اړه سره نیولي دي خدایا لکه ذکر کوه ذکر قلبي خو ثابت دی څه دپاره خلکو تسبیح اړوه که دې دپاره اړی چې زه دې خلکو ته یو ترغیب ورکړم خیر دی اوس د نیت خبره ده یا اسې خیال دی نه په لاس کې نه ټول عمر خو په واسکټ په جیب کې څوک تسبیح نه شي اړولی او ته صادر به او ریا به نه کې صرف الله لپاره اخلاص په دې کې به خدای پاک برکت اچوي عمل قبول شو چې الله دپاره عمل قبول شو چې عمل قبول شو الله راضي شو چې الله راضي شو بس خبره ختم اصل خبره خدا الله د رضا ده دا صفت په صحابو کې یو سړی راغی حضرت عثمان رضی الله عنه له وی حضرت ښځه مینه جوړه ده او حکیم صاحب راته ویلي دي چې شات پې وخوره په هغې به ښه شي مدینه منوره کې وګرځېدم شات مې پیدا نه کړل که تا سره هغه وی ما ته پته ده چې دې سیزن کې سخت کال په مدینه منوره کې شات نشته ما سره هم کور نشته ختم شوي دي خو زما د تجارت قافله را روانه ده چې قافله راشي نه کې شات شته ما خپل تاجر ته ویلي دي برګري ته چې شات راوړه نو شات به دله درکړم یو دوه درې ورځې پس په قافله راورسي بیا ورته وایي لږ ساعت پس ویې لکه داسې کوو راځه دا اس اوخره په مخه کا زور پسې د قافلې له مخې له ورځو نو هلته به له شات والم ته به ځې او سړی ورته وایي صاحب څه له مخې له ځو
ورد وکې به قافله راورسي خیر دی زما ښځه څه مري نه نه وی مخې له ورځو اسې نه مړ نه شم چېتا ورځو چې شات ته دله راواخلم په لار کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې کوم انسان د یو مسلمان حاجت پوره کړه دله به الله د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکړي دې ته اوس اخلاص موږ به چې هلته ولاړو دروازې مخې ته او چې ته پیژنګلو ووینو نو زر مخ به پټ کړو او شا به کو کور ته به ننوځو دا زموږ اخلاص مخه مو ته پټ کړي نشته جي بالکل دا یو څیز دی چې د الله د رضا دپاره عمل دا پیدا کړې دا نه کړې الله خوشحاله کړې یا الله چې ته خوشحاله شي په دې بچي تا راکړی دی زه پې قرآن وایم چې ته خوشحاله شي جبه تا راکړې ده زه پې تلاوت کوم چې ته خوشحاله شي سترګې تا راکړې دي د دنیا جیس کارم پې کوم ستا قرآن ته ګورم چې ته خوشحاله شي غوږ تا راکړی دی نه کوم غیبت پې نه اورم چې ته خوشحاله شي مال تا راکړی دی جومات کې ضرورت دی لګې ورکوم چې ته خوشحاله شي مسکین فقیر دی ورکوم چې الله ته خوشحاله شي مدرسه کې ورکوم الله چې ته خوشحاله شي ځمکه تا راکړې ده دا 10 مرلې 15 مرلې 20 مرلې پلاټ ورکوم تا ته پاتې را چې ته خوشحاله شي بس دا بنیادي سیستم ته ګوره چې الله پاک رسول الله مبارک فرمایي انا غیر منکم والله اغیر مني وی زه ستاسو نه غیرتي یم الله زما نه غیرتي غیرتي په خدای قسم که د چا بدل پرېږدي درکوي به نو ورسره لاړ چې لاړ قافله را روانه وه قافلې ورته وایي هلکه شات ترې راوړل یو حضرت دا مخامخ اوښ چې دی په دې شات پراته دي 2 مشکه مشک کې په سوونو ګیلاسونه راځي مشک کې ډېر لوی راځي ځکه شادراني دا یو خوا انډې دی او بل خوا انډې اوس د هغې غریب خو یو پیاله شات پکار یو ګیلاس حضرت عثمان رضی الله عنه خپل غلام ته وایي وی دا یو انډې دله ورکړه یو مشک د شات ورکوه هغه ورته وی صاحب چې دا یو دله ورکم دا بل خو ټینګېږي نه توازن بیلنس نه برابرېږي دا خو چې په اس باندې په اوښ یو طرف ته شي وي بل خوا یو خوا بوری یو بوری ته لرې که بله کوم ځای ټینګېږي حضرت عثمان ورته وایي وی دا بل هم ورکه چې توازن د قصه د خلاصه شي وی صاحب دا 2 مشکه به دې وړي څنګه وی اوښ هم ورکه سره د اوښه ورکه الله مې خوشحاله شي بنیاد زما رونو دقه ټکې دی هر عمل چې کوي بس دقه نیت وکړې وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین زه الله دپاره لګیم او خالص چې زما رب خوشحاله شي او چې الله ته مې مخ دی بیا وروستو د لمونځ او د زکات ذکر کوي او دې ته بهترین او کلک دین وایي شریعت ورته وایي الله به بیا مدد کوي فکر به نه کوي دنیا کې به هم کوي او آخرت کې به هم کوي دنیا کې به دې الله خوشحالی او آخرت کې به دې الله خوشحالی نو دا قاری صاحب زما په ذهن کې خدا مخلص ملګری دی شکر دی الحمدلله دا نتیجه ده د اخلاص او تاسو هم زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو شکر دی پر اوس کال مې اعلان درته کړی و چې دې لا سولرې والی قاری صاحب راته ووایي څه لږې کمې خدای پوره کړې سولرې لګېدلې دي او ټولو بچو ته یو شان رڼا ده الحمدلله دله چې ته یو ملګري یو 10 مرلې پلاټ ورکړی هغه مې اخلاص کړی دی خدای پاک دې ولا هغه اخلاص قبول کړي 10 مرلې لږ کمې یو هغې غریب پر اخلاص دی خبره نشته نو چې دې سره یو 10 مرلې نور شي نو د قرآن ښکلې مدرسه به پکې جوړه شي نه هغې له به تاسو مدد وکړئ د زړه د اخلاص نه قاري صاحب سره تعاون وکړئ پټ ورسره وکړئ دا نه چې نن ورته ووایه پټ دله ورشئ چې قاري صاحب د نیمې مرلې پیسې پکې زما نه وه د 1 مرلې پیسې زما ځان ما نه وه دا زما قبر شو دونه مونږ بچو ته پرېږدو مونږ په دې ودونو خادو کې څونه پیسې لګو وایه
د زوی چې وادي په لکونو روپۍ لګو شادي حال کې ډوډۍ او هغه ډوډۍ ښوده تا دې ګوره بار دنیا ولاړه دا مخامخ ولاړې تاسو د ولاړې ځای نشته الله مو زه به دقه یو سوال وکړم چې څومره عمل تاسو مونږ کړی دی نو مونږ به پکې الله اخلاص نه کړي غلط نیتونه ورغلي خو خدای ته د اخلاص په مرتبه کې قبول کړي او الله د دې ټولو دوستانو ورونو په بچو او په نوسو کې الله حافظان او عالمان پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایو